کتونکو سلامونه الافخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې بشبها کارونه کړي دي او الله پاک ته ډېر کارونه اغستې چې زی وسیله کړي ماغه جماعتونه مدرسې سلای ماشینونه علاجونه تعلیمونه کورونه کوارټرې او دغه شانتي د نور خیر ښېګړې یو شمېر کارونه بورونه چې اوس هم الحمدلله کوو ګرانو کتونکو ډېر کارونه زموږ نه ایر وي خو بل مې یو ویډیو کتله د دې رور د خو ویډیو کړله خو بیا هغه ویډیو ته زه لږ داسې سوچ کې لاړم خو ما یې زه چې داسې یو غریب چارسده کي چې زه به ځای ته نه یم ورسېدلی یا به زما دفتر ته نه راغلی اتفاق ته ګوره په دې مې یو دوه ورځې سوچونه کول په درېیمه څلورمه ورځ د کال وکړو څنګه ښې خیر دی ما یې بلکل خیریت دی څو خبرې کې یاره زه خو هغه کس خبرې کوم ما یې کم کس بیا دواړه لاسونه چې مې نشته هغه ویډیو مې مخې ته تېره شوې هغې ته مې وکتل خو ده دا نه وي ده وي چې تا ما سره ډېرې ښېګړې کړي دي نو ما یې په دغه ویډیو کې به ذکر کړو که نه هغه وایي چې یو اچانک شانتې خبره وه بس ویډیو وراله الحمدلله دواړه لاسونه نشته خو کار یې ښکلی روان دی مزدوري کوي او دغه ببوزي خرڅوي دا ببوزي لږ را دې خوا که بیک لږ راکه دې وخت کې مغه خپله مزدوري کوي همت نه بیلي دا وګوره په دې بیگ کې چې کم دی نو اوس هم دا ببوزي چې کم دی نو دا در اغوستي دي او دا باقاعده چې کم دی ګرمي ده لوډ شډنګ دی بجلي خو شته دی نه نو دې خپله مزدوري کوي او دا چې کم دی نو ښه ډېر دا وګوره جي دا د ده لاس نشته دی او دا ببوزي دی خرڅوي بهرحال ګرانو کتونکو پړه باندې یو ارمان دی ارمان یې دا دی چې ژوند ښه تېرېږي سوال له ویډیو نه کوم الحمدلله ته مې وسیله شوي ستا په وجه مې روزګار روان شوی دی یو سیسټم روان دی او هغه ټیم کې د زوی خواهش و چې ماله سیکل واله هغه سیکل هم نن په 30-35 هزار روپۍ دی او د ده د زوی هغه ارمان چې کوم دی الحمدلله موږ پوره کړی عمرې له خواهش لري سره د ښځې داسې څوک وینو بلکل ورسره رابطه کولی شي چې دا ارمان یې پوره شي او دا عمره په دې کې به تاسو ته ډېر غټ ثواب ملاویږي ځکه چې دې ډېر محنت کوي او د دې لاسونو ته وګوره دواړه لاسونه نشته لږ ورته اوچت که که ناسې دواړه لاسونه نشته دی ښه نوم دې څه دی درویش ما نه د نوم عمر شوی دی څومره ورځ کاله مخکې ملو شو یاره 2008 په غالبا هغه ټایم کې حالات څنګه اوس څنګه دي یاره هغه وخت کې خو جي حالات ډېر داسې وو چې لکه ډېر مجبور شوی وم چې تا در عالم که نه تا ته مو ووي چې یاره زما یو زوی یو سکول ته ځي راځي دی های سکول ته محمد زکریا نومېږي نو تا ما ته ووي چې سیکل به ورته میلو شي نو خبرې خو ډېرې خو تا ما ته بیا وی راشه او ازرګرانو مالک هغه وخت سره تا په 9000 وکړو په 10,000 روپیو تا ما له سیکل واغېست صحیح نو چې سیکل دې واغېست هغه سیکل زما اوس هم هغه زوی سره د های سکول ته پرې راځي محمد زکریا نومېږي 10 پرچې ورکړي اوس په 11 ته شي هغې سره هغه جي د قرآن حفظ یې مو کو اوس حافظ دی د قرآن نو سخت کالي جي مونږ له کور کې ختم راکړه مونږ ورپسې ولړو خپلې زنانه ورپسې نو ختم خپل کور وکړو جي نو تا چې ما سره کم ښه کړي نو بس دا خرې تا سره الله وکړي نو درویش دې دومره وخت یاده در یادېدم وایي ته مونږ سره چې یاره خو فقیر سړی ما ته سره کلونه پکې تېر شو که نه نو بس ما نه کسان چې خو زه چې کله دوا کوم که نه یا الله ما سره چې څوک هم د الله ذات په امداد کوي نو بس ته خبرداري ته یې وینې ته امداد وکړي نو بس اول دا ببوزي خرڅوي نور څه د دې نه مخکې خو مې جي د زړو نه مسعود نومېږي د ده نه مې دغه وړې د ګل احمد کاټنې مې ته وړې نو دا اوس پورې ډېری شب قدر کې چې زما تپوس وکړي نو ډېری شب قدر کې چې دا څومره د هغوی دوکانداران دي دا ما پېژني نو د اختر مخه راله نو هلته زما دا کار بند شو نو اوس مې دا ببوزي راغېستي نو د اختره پورې به دا ببوزي دا ببوز هم چې چا نه ما راغېستي نو چې دا زه خرڅ کم پیسې ورکوم که نه خدای ورسره ښه وکړي نو بیا چې که خیر یې سپرلی شي بیا به واسکټو څه انتظام کوو لکه بس دغه خو سیسټم روان دی سیسټم شکر الحمدلله په دې دا نه محسوسه چې لاسونه مې نشته نه 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 جي بله خبره دا ده چې زموږ یو مشر دی د دې پړانګ ماجوکي شیخ صاحب نومېږي ما به هغه سره خدمت کوم نو هغه چې د دنیا چې کله زه معذوره شوم که نه
نو ما ته وی یاره بچی ته خو معذوره شوې خو دا یو خبره ته کوم خپله مزدوري کوه چاته به لاس نیسې نه او که د الله د رضا څوک څه درکوي نو هله دی دا جي اوس د دنیا نه تللی دی د پړانګ ماجو کې شیخ صاحب نوم یې اوس د پاندې دا لاسونه دې په څه کې تللي دا جي لرګو ماشین کې ښه هرې کار دې کړ دا جي 2006 کې غالبا زه ګلکار وم ما به دا ټیکې مې کې اخیستې کله افغانستان ته کله کشمیر ته کله کراچۍ ته زه یو ټیکه کې جي د دماغ بیمار شوم خو داسې بیمار شوم چې څه 12 کاله ما داسې بیماري وکړه چې د وروڼو به زه په پړو تړلم په 10 کسه به چا رانیوې نه شوم نو بس مور پلار هم را باندې ډېر ستړي شو دغه لکه ډېر قصه ډېره لویه ده جي یو ځل ذهن مې دومره الټه شو د نوخار روډ نه دی جي دغلته د ارې ماشین دی نو زه هغه ارې ماشین ته ورغلم نو بس هغه ولاړه داسې روانه وه نو بس چې زه په دومره تیزۍ کې ورغلم ما وی چې یاره د عربه مانه څنګه لاسونه کټ کړي او چې دا لاس مې وله داسې روویسته ما یې دا د الله په نوم او دا بل مې هم داسې که بس کرچ شو لاسونه ودانګل نو بیا زه بېهوشه شوی یم بیا ما سره شناختي کارت هم دغه نو خو د دې حادثې نه جي وروستو ما ته سکون میلو شوی دی ما چې کومې سختې په ما تېرې شوي یو ساه به مې نه وه ډېر بیمار خلکو به چې دې مړ شي د خو لاسونه یې که دې سبا مشین راوالي څوک یا خوب کي یا دغه کي نو بیا به څوک زمي والي لکه بس خلک رانه ډېر دغه و که نه خطر دي خو چې دا حادثه جي شوې د هغې نه دې خوا ما له خدای پاک صحت راکړی دی هغه د لاسونو نه مخکې دونه ښه نه وي چې وروسته څونه چې اوس کوم ما ته سکون دی نو لکه زه دا نه محسوس وم چې زه معذور یم نو بس هغه کوم ما د خدای 5 بچي مې 2 زامن دي 3 مې لوریانې یو مې واده کړی 2 کور او دوی له ګټه وټه ورته کې بالکل چې زه خپل محنت کوم بچې بیا چې کله اوښ کې رالي لاسونه دې نو بیا مې هم جي داسې نه محسوس کړی بس چې بیمار شم کور ته خدمت په مې کور واله کوم ما به ورته وي وار مه خطا کوه دا به د بله نه په ما امتحان دی او انشاءالله خدای به څه انتظام وکړي نو کال 2 کاله خو ما ته ډېر تکلیف و اوس زه دا نه محسوسوم لکه د ما کور ولې ډېر خدمت کړی دی که نه اوس دا وینې دا ببوز دی او دا مونځ مې وکړو هر څه شکر دی ما د سره دغه نشته نه محسوسوم بیا پکې زه رالم بیا پکې ته زه د چا ښودلی وم دا ما به ستا دا خبرې اورېدې خو زه ډېر په وس داسې دغه لزم نه که نه دا دلته کېږي او دا دلته کېږي نو ما بس الله رسول مې اسره کړی نو بس چې کېږي الله کې انسان به چاله څه ورکړي ګرانو کتونکو 12 کاله مخکې خبره ده ښه 12 کاله مخکې الحمدلله لبخان شرپو ضمیر زه همیشه یو خبره کوم چې الله ته جواب دیم خو داسې خلک وي چې ډېر خو ډېر لو ډېر زبردست که نه ویم یو ټیم لوڼی ترې نه جوړېږي معاملات به د الله سره ټیک ساتو الله به دله کارونه کوي 400 کې داسې کم کلي وی چې هلته غریب سړي وي زه نه یم وررسېدلي بس خپل څه وس دس مې کړی دی هر څه چې مې کړي خو خپل وس دس مې کړی خدای وررسولی ما عمرې ته یو شوق دی او چې ما دغه پاسپورټونه مې جوړ کړي هغه وخت کې په 6000 روپۍ لګېدي خو ما راشه د الله په اسره جوړ کړه الله سره خزانې ډېرې دي خو زما هغه کور والا داسې کار وکړو چې وروڼه یو خو وروڼو سره د خدای ښه وکړي هغې الله رضا لپاره ځان سره بوتله که نه ما یې زه ستا زما نه زیات ارمان دی ته لاړه شه زه به لکه بیا لاړ شم نو هغه زما په هغې اوس وخت اورېدلې دی پاسپورټ شته خو کور والا مې ما ته وایي چې ته ځې ګورې ما به خامخا ځان سره بوځې یوازې به نه ولې چې خدمت کې به ځي که نه خامخا داسې خدمت وي چې هغه هغې کولی شي بل څوک یې کولی نه شي نو بس دغه خبرې دي نو ته وایې چې اوس عمرې له لاړ شم انشاءالله چې دې روجې ده خو خدای کړي خیر او شوق هم کېږي او بل غافونه یې دغه دي دا غافونه یاره بس پروت دي دې باندې څونه خرچه راځي دا زمونږ یو کلیوال دی باچا خان چوک کې دوکان دی نو هغه له زه ورغلم ما یاره دا غاښونه مې پروت دي ته دا وګوره نو هغه چې دا دغه غاښونه وکتل نو په دې خو خرچه ډېره زیاته خرچه راځي او تا نه به 12000 روپۍ والم زه به هغه به نور څه طریقه وي نو تا نه به زه 12000 روپۍ والم بیا به پرې د قربانۍ غوښې هم خوړی شي نو ما ویل لکه چې د قربانۍ غوښې هم پرې خوړی شم نو به دا بیا سم کار دی نو 12000 موږ ته 11 لکه شوي دي نشته موبایل نمبر دې د خلکو ته ووایه څه پته لګي 0305
947 41 16 به وایه 0305 947 41 16. اخره کې دا یو شعر وایو بس رخصت وایي وایي چې په یو نوم مې جي درویش دی خو دواړه ته کوه چې په رشاد درویش یم. نو درویشه دا ګوره دا بیمار وي 14 کاله د بیماري وکړله او 14 کاله پس چې کوم دی لاسونه یې ځانه کټ کړل او د هغې نه پس چې کوم دی هغه جن نه دا جن ښه دی نو دا درویش دی. وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشانو او د جنت د باغ ګلونه به دې هیر شي که دې ولي د ګلزار د درویشانو او چې د غضب لینده په چا باندې کې خخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو نو د رحمان درست دیوان تر دې غزل شه چې بیان یې که کردار د درویشانو. والسلام. والسلام. ګرانو کتونکو دا درویش سره ډېرې خبرې کېږي خو الحمدلله زه یو خبره کوم چې چا د مور پلار خدمت کړې وي که نه او پلار یې وفات شي نو دی به خفګان نه محسوسوي دا یاد ساته چا چې د مور خدمت کړې وي که نه او وفات شي نو دی به خفګان نه محسوسوي ځکه چې هغه وایي یاره دعاګو ته پاتې شو. دا یاد وساتئ چا چې والدین ژوندي دي غورې خیال یې وساتئ ښه بیا به ارمان کوې خو بیا نه راځي بیا بیا چې قبرونو ته ناست یې خو بدې نه او چا چې د قام خدمت کړې وي نو هغه خو لا بیا ډېره په خدمت کې الله میلاویږي. نو الحمدلله ښه بیلوس هم د 400 والو د پښتونخوا د خلکو چې سم وزدست کړی م دي دا د 2008 خبره کوي درویش پکې مونږ ته راورسېده دا زما لپاره ډېره غټه د فخر خبره ده. خپل رب راباندې ډېر احسان دی. ګرانو کتونکو داسې څوک وي د درویش د ارمان نور هېڅ ارمان نشته بس چې عمرې له لاړ شم نور ژوند تېرېږي نو تاسو سره مدد وکړو یا وله څوک د دې غاښونو د دې علاج چې غاښونه ولګوي او د غټ اختر کې د قربانۍ د غوښې پې وخوري ډېرې دعاګانې ورته کوي. زموږ دعاګانې یو سبب خپل دعاګانې کې مې یاد ساتي. ډېره مننه خوشحاله